بل الله رب العزت زما عزتمندو دا د مغفرت 10 شروع د منځنۍ اخري 10 چې کوم دی دا عتق من النار را روان دی. الله رب العزت چې کوم دی مؤمن ته خلاصي ورکوي د اور نه. په دې میاشت کې درې عشرې وي، درې واړه عشرې چې کوم دی د الله رب العزت د لومبنۍ رحمت ده، دویمه مغفرت ده، اخرنۍ چې کوم دی نو هغه عتق من النار د اور نه خلاصي ده. نو الله رب العزت زما عزتمندو اخري 10 کې به ډېر زیات چې کوم دی نو اجرونه دي. یو پکې اهمه شپه را روانه ده چې لیلة القدر ورته ویل شي. الله پاک فرمایي خیر من الف شهر، د سلو میاشتو عبادتونه بهتره ده چې دغه میاشت باندې دا ورځ باندې چې کوم دغه شپه باندې کوم عبادتونه دې وکړه. الله رب العزت چې کوم دی نو بدل د زرو میاشتو د عبادت لکه زرو میاشتې چې تا عبادتونه وکړي او هغه عبادتونه وکړي او هغه صدقات ورکړي، داسې به الله رب العزت چې کوم دی نو دغه زمونږ لپاره الله رب العزت د آخري 10 د تا په شپو کې چې کوم دی معین ده. خو زما عزتمندو دې سره بل دې کې دی اعتکاف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او ګوره زما عزتمندو د الله رب العزت بله عبادتونه دي، خو دا بعضې عبادت یې عاشقانه اعتکاف کول، تهجد کول، دا ستا الله سره عشق دی او هغه عشق چې کوم دی ته ښکاره کوې اوسه د الله رب العزت ته خپل عشق وړاندې کوې او الله سره ستا محبت دی، نو ځکه به اعتکاف ته کوې. نو دا عاشقانه عبادت دی او عاشقانه عبادت خو مینه غواړي، خلوص غواړي او په هغې کې به خوند هم ډېري، مزه هم ډېرې. عشق د څونه مزه چې کله معشوق هم رضا وي او عاشق هم رضا او د هغې محبت هم وي او بیا چې کوم دی د یو بل اداګانې پوره کوي، څونه محبت څونه خوند کوي. دغه شان چې کوم دی عبادت د اعتکاف چې کوم دی دا عاشقانه عبادت دی د الله رب العزت. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کړی چې هر رمضان او ټول رمضان هم ناستې اعتکاف ته، 6 روژې هم ناستې دی، 10 روژې هم ناستې دی او چې کله د پاتې شوی د رمضان په میاشت کې نو رسول الله مبارک په شوال کې هم ناست دی. پته لګي چې دا ډېر اهم عبادت او په دې کې الله رب العزت خپل بنده ته خیرونه ورکوي. رسول الله مبارک فرمایي وایي زه د لیلة القدر د تلاش لپاره ټول روژه کېناستم اعتکاف. لومبنۍ 10 کې ما ولید پیدا مې نه کړه، دویمه 10 هم تېره شوه اعتکاف کې ناست دی. آخره کې بیا ماته وویل شو چې لیلة القدر چې دی دا آخري 10 کې دی. نو رسول الله مبارک فرمایي وایي ما صحابو ته وویل چې که کوم د دغه شپې د تلاش لپاره یې نو ورځ شپې اوس معین شوې آخري 10 ده او راځئ که څوک ما سره اعتکاف ته کښېني نو کښېني. نو څونه بختور صحابه کرامو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسجد نبوي او صحابه کرامو اعتکاف او عبادت الله څونه بهترینه موقع وه. نو هغه ټول چې کوم دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي چې اعتکاف ته کښېنئ، راځئ ما سره. نو هر کال رسول الله مبارک کوشش کړی چې دی او چې پاتې شوی هم دی په یو کال کې پاتې شوی نو په بل کال بیا 6 روژو ته ناست او چې په کوم کال کې پاتې شوی په شعبان کې هم ناست. نو زما عزتمندو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین عبادت، بهترین سنت او بل دا دی چې جومات کې شي، یکسویي شي. تاسو ته هم وایي چې دا بعضې عبادتونه د الله رب العزت عاشقانه عبادتونه دي، دا یکسویي غواړي، عشق چې کوم دی یکسویي غواړي او ځانلهوالی غواړي او هغې چې کوم دی توجه غواړي. نو دا اعتکاف کې کي جومات کې وي، ځان له وي، شپې م عبادت کولی شي، سحر هم کولی شي، ختم هم کولی شي، تلاوتونه هم کولی شي، ذکر اذکار هم کولی شي
دا کور کې هونه کی کور کې چې روزي سهار په بازار ته سامان پټی له ومنډي هر څه پسې ومنډي یو شی بل شی پسې ومنډي ورځ به تیرې تا ته مقب کې د نوافل هم نه ملاوي فرض بس ما تلاشه بس فرض سنت پکې وږي به تراخه نو دا لس ورځې دا چې په جمعات کې د الله په کور کې شپږ ورځې کې او هغه شپږ د الله په ته قدمه الله به د عبادت کې حساب تلاوتونه وکي تهجد وکي صلات تسبیح وکي اوابین وکي اشراق وکي چاشت وکي نو دا نوافل چې وکي او ورځم دې په ذکر او اذکارو کې تیریږي په تلاوتونو کې تیریږي شپم دې په عبادتونو کې تیریږي نو آخري عشره عتق من النار دې اور نخلاصم دې بل پکې هغه شپه چې کوم شپه ليله القدر چې خیر من الف شهر دې چې الله رب العزت هغه د هغه شپې صدقه د هغه شپې عبادت د هغه شپې نوافل د هغه شپې ذکر او اذکار د زرو میاشتو نه سوا بهتر ګرځولې دي نو هغه پکې تا ته ملاوي نو بیا ما او تعالی پکار دي چې خامخا اعتکاف او د الله نه ځان خلاص معافي تو د جهنم نه ځان خلاص کو قبر د عذاب نه ځان خلاص کو دا بهترین الله دې زموږ